بسم الله الرحمن الرحیم. نننې د 8 تاریخ الیکشن د سب ډیویژن بریکوټ او د سوات ګیټ وی بریکوټ کیپټل نه دا وخت براه راست تاسو په خدمت کې حاضر یو. د شموزو د مختلف سټیشنو د تیرنګ ورسره د چونګۍ ورسره د کوټې او ابوهي سټیشن وزټ وشو. زما سره د اپریشن پولیسو سربراه سرکل ډي اس پی احسان الله خان موجود دی. سردار ته وایي چې موږ مختلف سټیشن डी एस पी صاحب د ملک نن عام انتخابات چې 12 کروڑ 85 لاک رجسټرډ ووټونه دي په پوره ملک کې الیکشن روان دی. خو دا وخت موږ وګورو د سوات او خیبر پختونخوا بیا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی اختر حیات خان چې کوم اپ لانچ کړی دی ورسره بیا ډیوټیانې لګېدلې دي. نو کوم چې غرایزي چوکیدل کې ډېر پیریډ تیر کړی دی د کې ډي اس پی نو ما لکه چې څونه پورې زمونږ دا کوم سیاسي دغه چې دي اهلکاران چې دي دغه چې د علاقې د مشران چې دي دا باقاعده موږ په دفتر ته راغلو دوی سره موږ میټینګز کړي دي. هغه میټینګ موږ په دې لیول کړی چې دا ووټینګ چې دا خو د یوې ورځې عمل دی دا بوشي زمونږ د خپل یو بل سره د حجرې د جماعت د یو ځای کې یو لاسلیوا یو جنازه په دې کې زموږ ټول د کلی خلک دي. نو موږ مهرباني کوو چې موږ خپل هغه ماحول نو بالکل جی डी एस पी صاحب چونګۍ کې هم د مختلف کاندیداتو سره مذاکرات چې دی هغه وکړل. دا وخت 12 کروڑ 85 لاک د پورا ملک رجسټرډ ووټونه دي. د دې سره سره چې دی د سب ډیویژن بریکوټ دا وخت پر امن ماحول د سوات پولیس کلک اقدامات د سوات په وزټ باندې دغه رنګي د ووټونو تناوب چې دی هغه انتهایی کم دی. دا وخت د نتورک مسله ده خو مختلف کاندیدات چې دي په خپل خپل ځایونو کیمپونو کې چې دي هغه ناست دي او د ګاډو مومنټ چې کم دی هغه مختلف ووټران چې دي هغه پولینګ سټیشنو ته راوړي. د مختلف سیاسي پارټو جنډې پې لګېدلې دي. په روډ باندې د پاک فوج او د سوات پولیسو ورسره د اف سي دستې چې دي هغه هم تعینات دي. دغه رنګې 1122 او ایمرجنسي صورتحال دپاره د بریکوټ سیول هسپتال چې دی د ایمرجنسي بنیادونو دپاره چې دی هغه هم اکټیو شوی دی.